الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام فجمع تمام درود الشريف زمان محترم وعزت مند مشران وکشران نن زمونږ ستاسو د ټولو جماعت او اجتماع په یو لویه خوشحالۍ شوې ده چې هغې ته ویل کېږي ختم القرآن. مونږ تاسو ته معلومه ده چې په دنیا کې قسمه قسم خوشحالۍ دي. هغه خوشحالۍ چې څوک په ودونو کې هم کي او په هغې کې دا رشته دار ګاونډیان دا ټول به کې راټول کړي یقینا هغې ته هم خوشحالي ویل کېږي. هغه خوشحالي ده. ایا مخکې د واده نه کویدن سړیو کې په هغې کې رشته داران خپلوان راټول کړي او د خوشحالۍ یو تعزیت وغیرہ تمام راجمع کېږي نه هغې ته هم خوشحالي ویل کېږي. یا زمون په عزیزانو او رشته دارانو کې یا خپلوانو کې بالفرد یو سړی نوکر شي افسر شي پولیسو کې وشي یا یو غټه یو لوی عهده ورته میلاو شي نو په هغې باندې هم خلک خوشحالي کوي ځي او مبارکۍ به ځي. خورونه زه درته وښیم چې خوشحالېږم او خوشحالېږم. دغه خوشحالۍ د واده خوشحالي د کویدن دا کوم خوشحالي چې مونږ کو یا سرکاري نوکر شوې دغه خوشحالي یا د دنیا نور یو خوشحالي چې بالفرض ستا په کور کې راغلې ده ستا زوی لړ کنیډا ته امریکې ته یا ملیشیا ته پیسې راوړي
او تعالی خلق مبارکول راځي او بلا شي پیسې نو دا به خوشالي یو قسم خوشالي هغه دا چې هغه عارضي ده او بل قسم خوشالي هغه ده چې هغه دایمي ده هغه انسان ته سکون او راحت ورکوي نورونو دغه د دنیا سره یو عارضي غوندې خوشالي وتا ته ضرور رسېده هغه ختم شوه خو د قرآن خوشالي داسې خوشالي ده چې دا ختمېدونکې نه ده رونو دا ختمېږي نه د قرآن سره چا تعلق پیدا کو په دنیا کې نه دا سړی په دنیا کې عزتناک ته مرتبه او مقام دې چلته او آخرت کې دا حافظ قرآن ته الله تبارک و تعالی فرمایلی چې دې قرآن د الف لام میم نه شروع کې تر والناس دی وایي او خپل مرتبه او مقام دې ورسي الله تعالی ول آخرت کې یو مرتبه او مقام ورکړي نه په دنیا کې صاحب قرآن سره تعلق کون کې سړی دغه مرتبه او مقام هغه اوچته او په آخرت کې دغه سړی هم مرتبه او مقام اوچته حتی کې د دنیا کې د صاحب قرآن او صاحب عالم چې علم زده کې دغه یو سړی خادم دی نه هغه سړی ته مقام او مرتبه حاصله ده ایا په کومه ځمکه باندې چې قرآن لوستل کېږي هغه ځمکه مبارکه په کوم رایل په کومه پټې باندې قرآن لوستل کېږي هغه د مرتبه او مقام والا هغه برکتي کومه کڅوړه کې چې قرآن انغښتل کېږي هغه د عزت هغه کڅوړې ته تسبیح نشي کېدلی رونه په کومه ځمکه چې قرآن نازل شوی دی هغه د تمام ځمکو نه بهترین او مبارکه په کومه سینه چې قرآن نازل شوی دی چې حضرت محمد مصطفی سرور کونین دور جهان محمد صلی الله علیه وسلم باندې هغه د تمام پیغمبرانو سردار هغه مبارک او کوم ځای کې چې د قرآن تلاوت کېږي هغه بهتر دی او څوک چې اوري هغه بهترین دي چې کومې اوري وګو ته یې خې هغه بهترین دي ورونو د قرآن تلاوت خو په عامو میاشتو کې چې لولې نه هغه د فضیلت دغه دی خو چې په رمضان مبارک کې د قرآن تلاوت وکړې وویلې او په تراو کې وره چې د هغې څومره ثواب دی هغې ثواب ما ورته اوس ته پته نشته د هغې څومره ثواب رمضان المبارک په میاشت محترمه کې ته نفل کې نفل په فرضو حساب دی او فرض په اویاو حساب دی او په رمضان المبارک کې چې تا کوم روزه ونیسله په غیر رمضان کې هغه ته 11 میاشتې روزه ونیسه خو ته د کوم مرتبه او کوم مقام چې په رمضان مبارک کې د کومې روزې ته حاصل هغه ته نشي راغلی نو دا داسې یو بهترینه میاشت ده او دا میاشت ولې بهترینه ده چې الله تبارک وتعالی په دې کې د قرآن نزول کړی دی تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم دا میاشت محترمه بل دی کې فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا شل میاشت بهترینه میاشت الله تعالی په دې کې ما قرآن نزول کړی دی چې کومه میاشت کې د الله تعالی کلام نازل شي نه هغه بهترینه میاشت ده نه چې هغه میاشت کې د قرآن نزول شوی د نن د هغه قرآن اختتام دی دا هغه ختم القرآن شوی دی نن هغه ته موږ راجمع شوي ورونو دا قرآن په دې کې شفا ده د دنیا کم حوایج ته غواړې کم مشکلات دي تا ته کمې بیماری دي کم ټینشنونه دي ته قرآن راواخله قرآن سیدې سره فيه شفاء للناس هذه کې شفا ده سورة الفاتحه ده نامه بیمارو شفا ده په دې کې سوا د مرګ نه چې په دې کې د مرګ نه نشته نو د ټولو بیمارو شفا ده مخکې زمانه کې صدا شانته فرقواریت پیروتی فاغې کې معتزله یو فرقه وا چې هغې به وي
دا ته چې د قرآن دا آیات وایې نه دا آیات په چا باندې ولولې او دمې کې نه دا خو د خولې نه یو هوا وځي په هوا باندې سړی نه سمیږي. یو سړی ته دم کې سورة الفاتحه دې پې وې، سورة اخلاص دې پې وې، یا آخري سورتونه دې پې وې او تا په هغې باندې دا مسلمان رور دم کو او الله تعالی هغه ته صحت ورکړو نو هغه وي دا صحت زه نه منم چې په دې قرآن باندې انسان الله تعالی سمي او بل یو سړی هغه دمي وي د دم کې شفا نشته، د دې قرآن کې شفا نشته. یا دا وي چې قرآن شفا دی خو دا د خولې نه یو هوا وځي نو دا انسان ته صحت نه راوځي، دا خو هوا ده. دا کومه فرقه وه؟ دا معتزله وه. بادشاه سلامت ته دا خبره ورسېدله چې زما په رعایان کې دا شان خلک راوتي دي او دا دعوه کوي چې په قرآن په دې آیاتونو باندې او د قرآن په سورتونو باندې څوک دمې نه دا خو د خولې نه هوا وځي، په دې کې شفا نشته، دا خو هوا ده. نه یو عالم زمونږ مشر عالم دی هغه ته هم پته ولګېدله، هغې عالم وی د دې معتزله په دې زمانه کې هم په هغه فرقواریت باندې دا شان خلک راوته چې د دم درود نه منکر دي، دم درود نه مني، د قرآن کې شفا نشته او که وي نه په بله طریقه باندې هغه لولي وي دا دم درود به کې چا راوستی دی. نو هغه دغه عالم راولګېد وي د بادشاه په مجلس کې یو محفل یې ولګو وی په دې کې به مناظره کېږي، د کلي تمام خلک په راجمع کېږي او مناظره به کو چې آیا د خولې نه دا کومه هوا وځي دا تاثیر لري او که نه لري، او زه به د قرآن آیاتونه دا به تلاوت کېږي او هغې کې به اثر نه نه هغه به تاثیر نه لري. هغه ته وایي چې زه به دعوه دا لرم د دې خبرې چې قرآن د ولوستو د خولې نه د هغه شپ راوباسو نو په هغې کې اثر شته. او د بل دا دعوه وه عدم یقین په دې خبرو چې بالفرض زه به د قرآن نه تل آیاتونه لولې او د خولې نه یې راوباسې نه دې کې اثر نشته، تاثیر نشته. دواړه مخامخ یو بل ته کېناستل، بادشاه دربار دی، مخامخ مناظره کې ښودلې شوه. چې مناظره پرې شوه نه دا یو راولګېد وي دا د مسلمانانو یو لوی مشر دی او دې دا دعوه کوي چې زه د قرآن څه سورتونه ووایم او تلاوت یې کوم چا باندې شب کوم نه په دې شب کې اثر شته، په دې دا اثر کېږي. او زما دا دعوه ده، زما دا دعوه ده چې ته قرآن تلاوت کو هر څومره وکې او ته په یو سړی دمې نه دی دا هوا ده دا اثر نه ورکوي. هغه ورته ته خپل بیان وکړه، ته د خپل دلایل پیش کا او خپل دلایل ختم کا. هغه دا وایي چې زه د دې تاثیر د خولې د دې هوا اثر نه منم. چې کله خپل بیان ختم کو زمونږ دا مشر عالم راولګېدو او بادشاه وزیران دا ټول ناست دي، ښکلې ښکلې درانه درانه خلک ناست دي. دا ورته وایي ستا خور او ستا مور او ستا دا شانتې ستا دا شانتې کنځلې ورته شروع کړو، څنګه بدرې دې ورته شروع کړو، ستا ښځه دا شانتې، ستا مور دا شانتې، ستا خور دا شانتې. هغه ورته وایي بادشاه سلامت وګوره وي دا ستاسو هغه مشر عالم دی، دا خو کنځلې کي، دی خو زما خور یاد کړه، زما مور یاد کړه، ما ته کنځلې کې ما ته بدره دی وایي. دی عالم له نور څه نه ورځي، دی په هېڅ باندې هم نه پوهېږي، د الف نه آګاه نه دی، دی صرف کنځلې کوي. بادشاه سلامت هغه بل ورته وایي ودلي دوی دا ستاسو عالم دی. هغه ورته وایي ښه وي بادشاه سلامت ته له سزا ورکړه. هغه هم پوه شو چې زما په دربار کې زما د یو مېلمه بې عزتي وشو، زه ورته ګورم زما د مېلمه بې عزتي کېږي او کنځل کېږي، زما په ځای کې کس ته. بادشاه ورته سزا درته درکومه، تا زما د مېلمه ته زما په ځای کې کنځل ولې وکړو، مناظره نشي کوې او د
بدې د سره یو دلیل نشته څه ثبوت نه لري کنځلې به دې ولې وایي او دې بادشاه سلامت تم خپل بیان وکړه تخپل وضاحت وکړه زمانه وره دا خبره بادشاه سلامت تا سره چې په دربار کې دا کوم کس ناست دی دی وایي چې د قرآن څومره آیاتونه ولولې په یو انسان باندې او ته په هغې باندې بل سړی دمی پرې دم کې اثر نشته دا د خولې نه یو هوا وځي ما خو د خولې نه هوا وباسله چې ستا مور دا شان دی ستا خور دا شان دی ستا هغه دا شان ما خو د خولې نه هوا وباسله ما خو نه دي ویلې ما خو د خولې نه هوا وباسله تا خو چې په هوا کې اثر نشته ما خو د خولې نه هوا وباسله بادشاه سلامت ما خو څه نه دي ویلې وی ته چې په هوا کې اثر نشته نوی چې ته په کنځلو باندې بد رد ګڼې د خور مور هغه حیا او غیرت راجمع کېنه آیا د کوم زبان نه چې د خدای دا کلام وځي هغه به تاثیر نه لري هغه به اثر نه لري ورنو دا کلام د الله کلام دی دا چې د کوم زبان نه وځي دا تاثیر لري او د دې قرآن نه غیر تاثیر ته اخیستی مسلمان خو مسلمان دی چې صحیح معنو باندې یقین او ایمان د دې د خو به قرآن نه به تاثیر او اثر دی خود به خود اخلي خو زه به درته یو واقع بیان کړم چې د قرآن نه غیر اثر اخیستی او غیر کې مؤثر شوي دي مسٹر احمد نمی دی فیض الفقار رحمت اللہ علیہ دا واقع لیکنے دا پر اہل دل کی طرفہ دینے والے واقعات کی یہ په امریکا کې پاتې کېدو د تعلیم د پاره تلو انګریزي تعلیم حاصلو نو الحمدلله ورنو زمون باندې الله تعالی ډېر احسان او کرم کړی دی چې هر د مدرسې جوړې شوې هر د جماعتونه راغلل تبلیغ والا الحمدلله په هر ځای کې تبلیغ والا دی هر ځای کې تصوف خانقاګانې دي هر ځای د علم یو محفل لګېدلی دی زمون یاد شي په دې چمله کې زمون صرف والد صاحب هغه حافظ قرآن او په هغاره کې حافظ صاحب حافظ قرآن ورنو اوس په دې سیرې کې سوره حافظان کوګان علاوه پرې صرف سیرې کې دی یو جز دی دی یو شاخ دی اوس په دې سیرې کې ګوره سوره حافظان او په تمام کلی کې به یو عالم نه پیدا کېدو چې یو سړی مسلې پسې بلل شي یاره دا مسله ماته وښیه د میراث مسله ماته نه معلومې ده میراث تقسیموم خو ماته دا وښیه چې د لور خورې څه شته خو نشته څه طریقه باندې ورکړه وایه ما سره د دې پلان کې حصه ده دا حصه زه ورکوم دا ما سره کېږي حق ته دی ګونه کېږي نو عالم پسې به تلل او مردان او پېښور او لاهور ته به عالم پسې ګرځېدل اوس تاسو به زموږ په کوګا کې څومره علما څومره راغلل حافظان څومره راغلل تبلیغ والے څومره راغلل نو دین زیات شو الحمدلله ثم الحمدلله او په کوګا کې مدرسه نه وه او په بانک باندې به سړی شرمېدو پښتون سړی به بانک نه وی دا ونو مشران ناست دي ورته به یاد چې په اقامت په یو پښتون سړی کو یو ګوره دا کسبګر کار یې واغسته ودا شان دی ګناه چا به چې اذان وکړو وی پښتون سړی خو اذان دا به یو عار ګڼو چې زه به اذان کوم پښتون دی ما زه به اذان کوم پرون نن پښتانه عالمان نشو اعلی نسب والا غراله نو عالمان نشو حافظان نشو فتوته نو جهالت او تیری وي خلکو به وی دا دین د غریب سړی کار دی قرآن سره به تعلق غریب سره غني هغه به قرآن ځان ته نږدې کی دا د تزوم وایم چې بدل اسلام غریب او سيهود غریبا اسلام غریب او خلکو جد کړل بیا غریبانه دي دي خنا الحمدلله د دې تبلیغ د برکته د دې تصوف د دې خانقاګانو د دې د علماء د مینې محبت سره الحمدلله په هر کلی کې حافظان عالمان دروته او هر سړی په دې پوه شي چې دا قرآن سره چا تعلق پیدا کو نو د هغه په کور کې شر نشته شدت نشته جنګ جګړه نشته په کور کې برکتونه دي په کور کې داسې بیماری نشته چې هغه ستړی دی او چې کوم سړی د قرآن سره تعلق نه پیدا کړی ورونو تاسو کې زندگی څومره لنډه تنګه زندگی ده دا مستر احمد لیکي ویزه یو بلډینګ کې بار پاتې کېدل ما او دا هغه بلډینګ نه براتلم مسجد ته
ای مسجد ته راتلم مانځله نو په لاره کې ما ته یو کس اواز کړي انګریز دی ما ته وایي چې وا فلان کې دلته راشه ما ته وایي چې د مانځه ټیم دی زه مانځله ځم ما ته وایي چې دلته راشه زه تا ته یو ګانا ورومه دومره خوبصورته ګانا ده چې تا باندې به ډېر اثر وکړي او ستاسو د دې دا کومه مناره چې ښکاري ستاسو د مسلمانانو چې دا کوم جومات کې د دې منارې نه پنځه ټیمه د هغې اواز راځي د هغې ګاډۍ ما وایي چې زمونږ د مسلمانانو د جومات نه او د ګانې اواز ما چې دا خو زه نه منم ما وایي چې ته راشې زه د ګانا وروم بیا ځه که نه ما وایي چې ورته زمونږ د جومات نه خو د ګانې اواز نه راځي د اذان اواز راځي د تلاوت اواز راځي دې سړي خو پکې نه وي غوندې خبره وکړله وی به هر حال وی زه هغه سره لړم وی دننه کمرې ته کړم او دروازه بنده کړه او داسې یو میز یې کېښودو په هغې باندې موبایل کېښودو او موبایل کې سورة الفاتحې تلاوت لرو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او خوش اوازه کاری او تلاوت په هغې باندې کو د سورة الفاتحې تلاوت یې شروع کړو او هغه تلاوت یې کو نو ما ورته چې دا خو ګانا نه ده دا خو ګانا نه ده دا خو زمونږ د مسلمانانو کلام دی او د کلام څه بعضې حصه ده او ته خو دې ته د ګانې دغه ورکوې ما ته وې چې وره ته خو مسلمان یې په امریکا کې به زما نه مالدار سړی نه وي زما نه دلته زه ما سره دومره مال دی د دنیا هر یو څیز ما سره شته خو زما په زندګۍ کې سکون زما ما 24 ګنټې په سر باندې دړم ما به چې خدای زما د سر دړل قسم کوي وی دا څنګه ډاکټر دی روغ شوي خلک امریکې روس رشیا کاناډا دې ځای ته چې زموږ پاکستان کې سخت مریض شي دغې ملکونو ته یې لېږي وی دا څنګه هسپتال دی روغ شي چې په هغې کې ما ته سره علاج نه دی کړی شوی ما ته خوب نه راځي او ما ته ټینشن دی زما په سر باندې درد دی وی دا سر دا درد مې نه ختمېدو ما ته خوب نه راته وی په مصر کې زما یو مسلمان ورور ملګری دی هغه ته مې ټلیفون وکړو چې ورور ما ته خوب نه راځي ما ته ټینشن زه ډېر خراب یم وی هغه راته وی چې زه راته یو علاج ښیم وی چې ته وټساپ نمبر دا که وټساپ نمبر باندې وته د سورة الفاتحې دا دی ورته سینډ کړه چې کله ستا په سر درد دی او خوب نه درځي نو وخت دا ږده او دا اوره تا ته به خوب درځي قسم یې هغه کوم کس مسټر احمد دغه به قسم خوري چې قسم په خدای دغه سړي هغه ما ته یقینا وایي چې د کلي نه دا څیز زه اورم ما ته خوب راځي زما ټینشن ختم شوی دی زما پریشانۍ ختم شوي دي او ما ته خوب راځي زما په زندګۍ کې سکون راغلی دی رونو دا یو انګریز دی انګریز هغه قرآن تمام نه دی راغستی مسلمان نه دی د قرآن یو حصه راغستی ده یو جز راغستی دی او هغه غوږ ته نیسي غیر مسلمه دی خو الله تعالی په زندگی کې سکون راحت راولي نو ما تعالی په زندگی کې سکون راحت را نشو نه مونږ به زندگی کې سکون غواړو که نه به غواړو که نه او دا ټینشن به ختمول غواړو که نه به غواړو چې ټینشن ختمو او سکون غواړو د رزق وسعت غواړو پریشانۍ ختمول غواړو ورونو دا قرآن به د خپلې سینې سره لګو او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اخلاق او سیرت په ځان کې راولو د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه طریقې په ځان کې راولو د ائمه او محدثینو زمو اکابر هغه طریقې هغه په غیب نقش قدم هغه ځان کې راولو هغه ځان کې موږ راوستي زموږ د زندګۍ کې به سکون وي زموږ په زندګۍ کې به راحت وي ټینشن به موږ او تاسو ته نه وي کو د رزق وسعت غواړې نه قرآن راواخله رونو دا قرآن خپلو بچو ته وښیو خپلو خویندو میندو ته وښیو مشران به هم دا نه وي چې زما ژبه غټه شوې ده مشران به هم دا نه وي چې زما ژبه غټه شوې ده په دې روژه کې اورې ډېر خویندې میندې دي غیبتونو ته کښېني
لعنت تهمت دا په یو بل باندې لګي او دغه شانته په دیرو کې کینی په غیبت باندې سٹارټ شوی غیبت کی او روزه لګو نه دا هغه غیبت تبارستا جبه صحیح ده او که یو عالم او یو مولا سره کینی چې ماته د قران یو آیات زده کړم مولوی صاحب زما جبه غټه شوی ده د قران نشم زده کوم نو کوم شران دي کو کشران دي دا خپل بچی د قران سره متصل دي د قران سره دا ولګو بلې خويندې ویندې د قران سره ولګو دا غي تعلق ته قران سره پیدا کړو نن دا کاری سپ چې لګیا دي په د باندې خپل مور خاري کړی دا خپل فلار په خاري کړی دا خپل رشتہ دارانو په خاري کړی دا خپل تعصب حسد کینه بغض عناد دا فریږدو خبره کې جنگ جګړه پریدو او اخره کې رمضان مبارک ته د رمضان مبارک مسلمانان نه جوړیږي سره رمضان مسلمانان نه جوړیږي مسلمانان جوړ شو د څه جوړ شو د تمام زندگی مسلمان جوړ کا دا رمضان مبارک ته دې د پاره دی دا تا ته د یو لسم میاشتو مشک درکې تا ته چې د یو لسم میاشتو مشک زده کا دا د رمضان کې تا ګوتې ډکه کړې ده ته مڼې راوړې ته کیله راوړې ته غوښه راوړې په خوا کې د ګاونډي دی هغه سره په کور کې روټۍ نه مومي ته حج لځې ته عمرې لځې خو دننه ګاونډي د سر غریب د لوږې مري نه ستا د حج عمره کې ته حج عمرې لځې د خور حصه د سره ده او ضرور حصه دې په ناجایزه باندې را ایساره کړې ده او ته روژه ماتې کې په هغه خوراک باندې ته پرې فخر کې په دغه رزق کې په دغه سیس کې تا سره د خورې سره په دې کې سره د رورې سره تا ناجایز ځایونه دې راجه کړي دي تا ځمکې ناجایزه راټینګې کړي دي او د خلکو نه عصب سده څیزونه دې راجه کړي ته ځان ته د روژې دا وخت کې ما روژه نیولې نه تاسو ته ما حدیث د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کم من صائم لیس له من صيامه الا الله ډېر روژهدار پیدا شي تجربه روژه به نیسله خو روژه به لوږه تنده صرف لوږه تنده دی ولې د به روژه نیسلي ادې به راشي سحر به د یو ورور یا د بل رور به غیبت شروع کي یا به یو ناجایزه پټي ته به لړ شي ناجایزه فسر به چا وي یا به ناجایزه ځمکه ته چا راګیره کینې ورور ستا دغه روژه کېږي صرف لوږه وکم من قائم لیس له من قیامه الا الدهر ډېر تهجد گزار او ډېر دا شانتې به چې هغه تمام شپه نفلونه کي او تلاوت یې وکړي خو دغه تلاوت دغه قیام دا به نی مګر ستړی والی وي ولې دغه به نوم ریا د پاره کې چې ما ته خلک وایي چې دا متقي دی دا پرهیزګاره دی او دا پلان کې ماشاءالله اوږدې اوږدې تسبیح دي ورسره او اوږدې اوږدې جامې اچولې دا ډېر متقي او پرهیزګاره دی د خلکو دپاره ځان مسلمان مه جوړوه د الله دپاره ځان جوړ کړه چې سبا به په قبر کې جواب ورکولي دا ټیم مختصر دی نه کو تاسو ته په زړه زموږ ډېرې خبرې دي چې تاسو ته وکړو ځکه مو کې کمې کمې راځي خو صرف دا خبره ځان ته وګڼئ انسان د مرګ ژوند پته نه لګي چې دته مرګ کله راځي الموت یاتي بغتة مرګ راځي ناګهانه په دې روژه کې ما ورته ناست یو دلته را روان دا کې مونږ ته پته نشته چې روژه کې به زه رسم کو ونه رسم ډېر مشران مو زموږ دې جومات ته دې محله کې دې خواوشا اطرافو کې به ودلته غنن نشته ډېر به زموږ مانیزو کې مشرانو لړل نشته رونه هغه څیز به ستا په کارېږي ګوره د 11 میاشتې ته را روانې کړو دله خدای درکړي نه ته دا عزم اراده وکړه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم منبر ته خیږي او هغه درې پیرې آمین وایي آمین 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 نو ګورې په هغې کې یو دا ویلي دي هغه سړی دی تباه او هلاک او برباد شي چې هغه باندې زما د نوم ذکر وشي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه درود شریف په ما باندې ونیوي دا سړی دی تباه او برباد هلاک شي جبريل علیه السلام خیره کی او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بسوی هغه وی آمین دا سړی دی تباه او برباد شي او دوی می پلوې ته چې خیجه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بیا وی آمین
صحابو دې تپوس کو یا رسول الله سوکاری نه او نه چې دعا شوې ده یا نه به دعا شوې ده چې ته پې د امین د کې دا څوک دي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یې ما د جبریل علیه السلام راغی دا وایي وی دویم نمبر هغه چې مور افلارې دا بوډاوالي ته رسېدلي دا مشراني او دې د مور افلار دومره خدمت ونکړي چې دې پې ځان ونه بخښي مطلب څه دی چې ته د مور افلار دومره قدر او خدمت ونه کړې چې هغه تا ته ته ترې دعا وانلې ته د هغه نه دعا وانلې ځان پې ونه بخښلې وي دا سړی دې تباه او برباد او هلاک شي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وي آمین آمین رونو نن د مور افلار څومره ګستاخۍ شروع موږ استاد محترم خبره کوله وی هغه یو راولګېده وی خپل پلار یې راچولی دی په دې سینه باندې ورته ټوپونه وي چې دله او بې غیرته وی تا دا کار کړی دی وی ما ورته چې ولکه دا خو د پلار دی وی چې لږ شه دا بې غیرته نه سر کټ کومه نو نن د مور پلار ډېرې ګستاخۍ د مور پلار شروع دي دا کشران چې را رسېدلي دي یوټیوب په انټرنیټ او په فیسبوک باندې اخته دي دا د مور پلار حق نه پېژني او کو پېژني نه د هغې ادابو احترام نه کي مخکې به دا مشران ناست چې په مقبره باندې به ګاډي کې به ناستې پلین کوچ به ګاډي کې به ناستې ګانه به یې لګولې مقبرې ته به لړ هغه به یې بند کو اوس چې مقبرې ته لړ شي نو هغه ټیپ تیز کي او مونږ اکثر اوس په قبرستان کې وایو یاره راځئ د غیبت ځای قبرستان دی هلته څوک نشته څوک مینې نه هلته به غیبت کومه او د ګناهونو ځایونه ما ته قبرستان اوس راغی ورونه دا مونږ په کوم طرف روان یو دا کومې غاړې ته روان یو دا مونږ څوک دا ولې ناجایزې نه پرېږدو او ولې دا خدای او د خدای رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم څیزونه مونږ ته ښودلي دي هغه ولې نه هغه حکمونه ولې نه منو نو وی دغه سړی ما راپاڅو یو دوه څپېړې مې ورته وکړې چې ظالمه دا مه کوه قسم یې وخوړو چې په به د هغې نه لږ وخت لا دور نه و تېروتی دغه سړی پلار شوي د زوی را رسېدلی په دغه ځای باندې خپل پلار را اچولی په دې سینه ورته ګرځي چې دا ډېر بې غیرته او ډېر دله دی څنګه چې دا دې زامنو د پلار سره وکړل هغه زوی ته به الله هغې نه مرګ راځي چې تر څو پورې دغه شان ترتیب سره نه دی شوی نو وی ګورې تباه او برباد او هلاک دي شي اخري خبره وی چې د رمضان المبارک میاشت ده دا په یو سړي باندې راشي او دې په دې میاشت کې دومره عبادتونه کي دومره تراویح ونه کي دومره تلاوتونه ونه کي دومره تهجدونه کي چې دې په خدای باندې ځان بخښنې وي دا سړی دی تباه او برباد او هلاک شي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم امین رون دا بهترینه میاشت ده دا یو ختم نه دی انشاءالله د دریو شپو ختم وکړو او دریو شپو ختم ته ځوانان مشران ټول کو مشران نشي کرسۍ به ورته راوړو انشاءالله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې به دا رمضان المبارک ته مخکې بله میاشت راغله هغه به بستره راونغښتله مونږ او تاسو ته دا میاشت راغلې ده دې کې به ځان ستړي کړو تقریرونو ته به ځان نه تنګو تلاوتونو ته به ځان نه تنګو یو عالم یو کاری په کوم جماعت کې ګورم وی دا کلاشانکوف مولا دی او دا هغه مولا دی چې دې سم ریپټر مولا دی او دې تراویح کې په 15 منټ کې دې 10 منټه کې تراویح کو د 10 منټه والا ته مولا پسې نه ځو او دویمه هغه خبره چې کوم کلاشانکوف والا مولا دی او ریپټر لګیا دی هغه پسې نه ګرځو قرآن په هغه طریقه باندې د هغې تلاوت کو چې څنګه یې نزول شوی دی څنګه صحابو تلاوت کړی دی څنګه ائمو کړی دی څنګه محدثینو کړی دی کوم چې مونږ ته د قرآن تلاوت په کومه طریقه دی اقرأوا القرآن بلسان العرب قرآن لوله د عربۍ په زبان سره مونږ قرآن داسې لولو چې دا ډول څوک وایي نه وي په دې درمۍ په ډنډکوټ کې یو مولا و وایي چې د 2 شپو ختم درته وکړم که 3 وکړم که د 6 وکړم یو عوام به ته ټول لاس وایي چې یو قسم ختم هغه دی چې زه به پې پوهېږم خو تاسو به پې نه پوهېږئ او بل قسم هغه دی چې تاسو به پې هم پوهېږئ زه به پې هم پوهېږم او درېیم هغه دی چې درمیانه دی زه به پې هم لږ لږ پوهېږم تاسو به هم پوهېږئ یو ورونه یو زموږ په دې خلکو کې دا قرآنونه دي دا قرآن به تا باندې لعنت لېږي دا قرآن به در باندې لعنت وي هغه شان تلاوت ته قرآن وکړه
چې الله ته یو بادشاه ته ځې نه بادشاه ته ستا یو قاضي ته بالفرض موږ یو مقدمه یو فیصله وکړو که نه نه موږ جامې صحیح وانه چو زمیندارۍ جامې کې یو سړی فیصلې لیدلې دی چې زه لاړ شم او قاضي ته هم چې پلانکې ډنګې دا شانتې پلانکې دا شانتې هغه شانتې هغه پوه چې دا لیونۍ بار وباسي دی دا لیونۍ بار وباسي نه هلته چې لاړ نه شو موږ ته قاضي صاحب پلانکې ځمکه باندې زما دعوا ده دا مې وکیل دی دا خبره دا شانتې ده او بیا په هغې باندې ثبوتونه راوړم څومره په کلاره لګیا یم او څومره په احترام لګیا یم نه آیا هغه بادشاه درته ونه ښیم چې هغه ملوک الملوک دی د بادشاهانو بادشاه دی د هغه کلام ته وایي او ته ګډې وډې وایي ته قرآن دا شانتې وایي د قرآن حرفونه خورې نورونو جوماتونو کې هر ځای ختمونه شروع دي او لنډې تراویح کېږي نو یو خو تاسو عوامو ته زما دغه دی چې دا مه کوئ یاره دا شانتې ښکلې کسانو پسې هغه کاري پسې هغه دغه پسې چې بهترین قرآن کېږي او بل دغه کېږي زنانهو ته وړو ته ټولو ته دا یو مختصر یو عاجزه طالب ته ته دا عاجزانه درخواست پیش کړي چې دې رمضان کې د تمام زندګۍ ستا نچوړ بیانېږي هغه نچوړ او هغه خلاصه او هغه مشک هغه زده که په دې میاشت کې د هغې تعلیم یې زده که د هغې مشک وکړه نو دا مشک په مونږ زده کړو علماو سره به کښېنو طلباو سره به کښېنو قراو سره به کښېنو دا زده کړه به کوو الله تعالی دې په دې خبرو باندې ما وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین د محمد مولوي صاحب ته دعوت ورکړو چې راشي او ستاسو وړاندې دا دعا